السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو دوستانو معززینو، اکثر خلک تپوس کوي او وایي چې مونږ له داسې یو وظیفه راکړه چې زمونږ کورونه آباد شي. نارینه هم دا سوال کوي، زنانه هم دا سوال کوي. اول خو به دعا وکړو په دې ښکلي منبر چې ربه که نارینه دي او زنانه دي کورونه یې نه دي آباد، خدای کورونه یې د خوشحالو آباد کړي، کورونه یې د خپلې خوښې آباد کړي، کورونو کې ورته خوشحالي جوړه کړي. دویم نمبر چې کومه وظیفه ده، وظیفه څنګه وظیفه پکار ده؟ یو مجربه وظیفه چې موږ خلکو ته ورکوو د واده دپاره، هغه د سورت کوثر چې روزانه بنیاد باندې 11 کرتې درود شریف ووایي، بیا 314 وارې سورت کوثر ووایي، بیا ورپسې بیا 11 کرتې درود شریف ووایي او بیا دعا وکړي الهه سورت کوثر میم وویلو، درود شریف میم وویلو، زما د مشکل آسان کا، زما د خوښې واده دی هغه په خیر وکا. ټیک شو. والدینو ته دا گزارش هم دی، دا مسلې موږ ته ډېرې راځي چې کوشش کوئ چې د خپلو بچیانو یا د بچو ودونه د خوښې مطابق کوئ، ځکه چې د خوښې مطابق نه وي بیا ډېر زیات دراړ راځي، ډېر مشکل راځي، ډېر فراقت راځي او ډېر ګډوډي راځي. او ډېر خلک موږ داسې ولیدل چې د هغو خلکو کورونه بیرته وران شول چې د چا د خوښې مطابق کور نوی آباد. یو دا دی. او دریم نمبر چې کومه وظیفه ده، هغه وظیفه په قرآن عظیم الشان کې هغه هم ده، او هغه وظیفه دا ده چې یو انسان د خوښې واده اراده وي، نو دا آیات دې ډېر وایي، بسم الله الرحمن الرحیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء. دا آیات کریمه د هر مانځه پسې 11 وارې وایي، نیم آیات دی، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، چې په دې کې الله پاک هم دغه فرمایي چې تاسو د خپل خوښې مطابق نکاح وکړئ. نو دا مونږ تاسو ته خطاب دی، باید چې مونږ د خپلو بچو نه یا د بچیانو نه تپوس وکړو چې مونږ دا رشته تاله کوو، آیا دا رشته د تا خوښه ده او که نه ده. او که داسې مو نه کړو مونږ غاړې به بند وي، د مونږ غاړې به بند وي، د بچو د بچیانو چې کوم د اور والا زندگی ده په دې کې ما او تا ذموار یو بیا، ځکه چې ما او تا دا رشتې ورله کړي دي. نو باید چې مونږ د چا حسن مال دولت ته ونه ګورو او د بچو د ښه زندګۍ د تېرېدو دپاره هغې دپاره مونږ ارادي وکړو، بیا پکې استخاري وکړو. نو رب ذوالجلال مو ډېر خوشحاله کا چې په هر ځای کې وایي الله تعالی مو کامیاب لرا، کامران لرا. جزاکم الله